أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس عدل بالرومية وقال القسط مدرس المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمار بن قعقان بزران بهريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعد بیان د وینا د الله تعالی کی چې به دمتلی د انصاف په ورځ د قیامت باندې امام مجاهد فرمایي د بني آدم اعمال اقوال وتلل کیږي. امام مجاهد فرمایي چې قسطاس په عدل له پروي زبان کې انصاف ته عدل ته وي او لیکيږي چې قسم مصدر د مقصد ته په معنا د عادل سره انصاف کوونکی سره او هر چې قاصد ته هغه ظالم ته. امام بخاری فرمایي چې ماته د حدیث بیان کړی زما استاد احمد بن اشکاب او هغه ماته خپل استاد محمد بن فضیل د حدیث نقل کړل. هغه نقل کړي د حدیث خپل استاد عمار بن قعقان هغه نقل کړي د ابو زرعه او هغه نقل کړي د خپل استاد ابو هريره رضی الله تعالی عنہ. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله فرمایل چې دوه کلمې دي په زبان باندې او په جبه باندې ډېری آسان دي او محبوب دي الله ته او رب ته او په ټول کې درنې دي. هغه دوه کلمات څه دي؟ سبحان الله وبحمده پاک دی الله حمدونه دی الله لره. سبحان الله العظیم پاک دی الله چې لوی دی عزتمندو. دا صحیح بخاری په دنیا کې د کتاب الله نه پس د ټولو نه صحیح حدیثو کتاب چې کوم مستندات دی بدی کې نه بخاری دا صح الكتب بعد کتاب الله صحیح البخاری. د ټولو نه صحیح کتاب د کتاب الله نه بعد په کتابونو کې صحیح بخاری ده. امام بخاری دا کتاب ډېر په تکلیف سره ډېر په مهنت سره او ډېر په مشقت سره او ډېر په ستړي سره جمع کړل. بس نه چې دا کتاب بس هغه لیکل دی او سیده ولیکو دي چې تناسب هم په شان دي چې کتابونه په لایبرری کې ملاويږي او بس هغه مو ده نه هغه څه ډېر برځي. دا کتاب امام بخاری تقریبا په 1400 کالو کې لیکل دی په 1400 کالو کې. او دا یو وجه دا چې امام بخاری په دې کتاب پسې چې کله وته او ابتدای کول او احادیث را جمع کول او به لیکل نو دا 270 هجری ده. او بیا چې کله دا کتاب ولیکو او په مسجد نبوي کې خپل استادانو ته کې خودنو دا درې غټ استادانو نو دا یو له 100 استادان دي. هغه درې غټ استادانو کې یو دی یحیی زید معین رحمت الله علیه، یو دی علی زید مدینی، یو دی امام احمد ابن حنبل رحم الله. نو په دې کې دا یو استاد چې دی یحیی زید معین دا په 233 هجری کې وفات دی. دا بل استاد چې علی دا په 234 کې وفات دی او امام احمد ابن حنبل په 241 هجری کې وفات دی. نو د 217 نواله تر 233 پورې 14 کال شو. نو دا کتاب امام بخاری په 1400 کالو کې لیکل دی. دې کتاب لا غنون کې خبرو چې دا صحیح کتاب چې استادانو پاس کو مدارین نوم دی الجامع الصحیح المسند المختصر. دا کتاب چې جامع دی اتم مضامین دی پکې او صحیح دی او په سند تاسو په سړو ته وي. دا ما چې کوم حدیث بیان کوم چې دا وي پلان کې دي سند وي سړی وي اسناد الحديث رجال الحديث سند سړو ته وي. نو دا مستند دی سړو نه دا ما اوریدلې دي او مختصر دی
د چا د پیغمبر د اقوالنا من اقواله و افعاله و سننه و ایامه، داغه اقوال، داغه افعال، داغه سیرت، داغه جنگونه، دا ټول په دې کې ذکر. نو دا کتاب یو جامع کتاب امام بخاری نے کړی دی. اول امام بخاری متعلق یو څو خبرې. امام بخاری دا بخارا کې پیدا دی 12 شوال د وړوکي اختر 12مه ورځ ده او 194 هجری 194 هجری د نن تقریبا 1300 کال مخکې په بخارا کې پیدا دی. د نوم د محمد او د پلار نوم د اسماعیل او د نیکه نوم د مغیره. د دبر نیکونه چې دین هغه ټول آتش پرستو، دا مغیره چې دا آتش پرستو د اسلام قبول کړل. دا وخت بادشاہ چې د گورنر یا بادشاہ د بخارا یمان نوم او یمان، هغه یمان بلاس پنی امام بخاری د نیکه مغیره اسلام قبول کړل. په دې وجه باندې امام بخاری ته بخاری هم وي او جغرافي ورته هم وي، ځکه چې دې داغه چاپلاس چې اسلام قبول کړی دی نیکه، نو د هغې سره بیا قسم خوړلی او حلف یې کړی د هغې سره اوسېدو، نو د هغې په وجه به ځان ته جغرافي وایي. امام بخاری پیدایشي په سترګو معذور دی. د پلار د وفات نه میاشت پس یا زیات کم پس پیدا شوی دی. په سترګو باندې معذور دی. ملا علی قاری مرقات کې نقل گئی او صاحب د مرعات د مشکات په شرح د مقدمه کې نقل کړي د امام بخاری په سوانح عمره کې چې امام بخاری پیدایشي طور په سترګو معذور و. کله دې په سترګو معذور پیدا شو، هر بچی چې کله پیدا کیږي نو مور ته پلار ته پته نه لګي، خو مور ته دې بچي د آینده ژوندۍ پته لګي، یا خوبونه یې نه یا څه اشاره ورته کیږي یا په دې حمل کې څه مسله راشي نو هغه پوه شي مور یې داسې خوبونه لیدلي او داسې اشارې ورته شوي وي چې د دې بچي نه به ډېر غټ کمالي انسان جوړېږي. نو دی خو په سترګو معذور دی. اگر که تاسو وکتل چې ډېر معذوره په سترګو زمونه غټ کار کوي، لکه ذاتي صاحب چې دی ورته وګورئ څومره غټ کار کوي. روغ چې کوم دی نو هېڅ نشي کولی، تاسو روغ چاپېره ګرځئ حافظان پکې څومره دي، لیکن هغه په سترګو معذور دی څومره حافظان دي. خو لیکن بیا هم بعضې کارونه داسې دي چې هغه د لیکلو نه د سترګو نه بغیر نه کېدل، لکه بخاري لیکل د سترګو نه بغیر نه کېدل. یادول هم کېدله، امام بخاري یادول کولی شو، حافظه تیزه وه، خو لیکن لیکل خو نه شو کولی به. نو مور یې ډېر پریشانه شوه او دا یاد ساتئ زه بار بار تقریرونه کوم چې ګوره ټولو نه بهترین اثر تیز اثر دا دعا دی. دعا د هر چا نه دعا غواړي. ظلم ښه شی نه دی. د ظلم انجام ډېر بد دی. لکه تاسو ته مولانا صاحب قصه وویله که نه، نو د دې قصې مطابق ظلم ښه شی دی. خیر زه لږ دا قصه مات کوم، مختصر غوندې مات کوم. قصه اصل کې چې دی نه دا امام قرطبي نقل کړې ده. موسی علیه السلام قصه ده. موسی علیه السلام ویل پروردګار ته ما ته د خپل انصاف وښیه. نو موسی علیه السلام ته قصه ده والله ولم ټیک په یوه غلطه یهودي قصه ده. موسی علیه السلام ورته ویل چې ما ته خپل انصاف وښیه. نو پروردګار ورته ویل چې ته بیا جلالي پیغمبر یې او بیا به انصاف ته ټینګ نه شي. او ورته ویل چې نه ما ته خپل انصاف وښیه. نو چې پلانکي ځای کې کښېنه او هلته یو واقع ده، هغې ته ګوره. هلته یو چینه ده، د چینې خوا ته یو ځوان راغی، شهسوار راغی او هغه اوبه وڅکلې او د هغه نه یو خلطه ولیدله او په هغه خلطه کې 1000 دینار پرته دي. هغه خلطه چې کوم پاتې شو دی لاړو. د هغې نه وروسته یو هلک راغی چې د هغه عمر کم دی، بلوغ ته یا رسېدلی یا نه یې رسېدلی، 14-15 سال عمر کې دی. هغه چې وکتلو بیا وڅکله، خلطه یې واخېسته او کور ته یې وړله. کور کې مور ته وویل چې د چینې په غاړه باندې دا خلطه وه. هغې چې کله خلطه کولاو کړله په هغه کې دننه نښه وه. وایي دا خو ستا د پلار هغه امانت دی که نه، چې دا په کوم ځای کې و. نو هغه امانت هغې ته میلاو شو، په هغه کې د پلار د طرفه نښه وه. د هغې نه وروسته یو سپین ږیری بوډا راغی. هغه چې راغی بیا وڅکلی، د ونې لاندې ارام و. هغه شهسوار بېرته راغی او چې کله راغی ده ته ویل چې دلته زما نه خلطه ولیدلې ده، په کې 1000 دینار و. هغه ورته ویل چې ما نه دی لیدلي. هغه چې تا اوچته کړې بل څوک راغلی نه دی.
آخر دوړ مېز کې بس خبره ورانه شو تور اور سره سره هغه سر وو سره مړ شو به دې لاړو خبره ختم شو موسی عليه السلام ته ویل چې پروردګار دا انصاف ته ول چې تا ته سخت کاری ما ته ظلم ښکاری زګر دې غتای چاوي او عمل پکې سوګو او دا به نه انصاف دی دا درې کسان په سفر کېو د دې الګ پلار د دې ماشوم پلار او دا بوډا د دې الګ پلار بیمار شو دا ماشوم چې دا ځوان چې دا کم سړي چې قتل وکړو د دې پلار ډېر امانتدار سړی و هغه ولګېدل د دې 1000 دینارو دې بوډا دغه الګ له ورکړه اوس پاو کې ځوان یې وسو چې دا وزم کورسه دې بل ولدا دا کوم بوډا چې مړ شو د چې ولدا د شپې ډیر پاسې د لويسته دا د ځوان د پلار مړ کو په دې روپو باندې خو لیکن روپې وته ملاونه چې قافله پر پاسه دا او قافله چې پر پاسه دی وتختې دو دا غنه بعد د غالب پلار چې کوم دی دا چې کوم قاتل د سړی چې مړ کو د پلار راوړو چې کله راوړو نو مور چې وکتل چې زما خاون چا وجلې دی ناغه ورته ویل چې دوه کار وکړي زویا ستا پلار ځخه خولې شم یو دا روپۍ واخلې د چا امانت ته هغه ته ورسوه او یو د پلار بدل واخلم بیا الله راځي او کله بدل نه یې ما په سیمه راځه نو ډیر راوته بس کلی په کلی ګرځي یو ته و چیرې نه خبر ته خې دا څوک پیژني څوک نو په دې کې روانو دي کې تر ورسېدل ماشوم د خپل پیسې ملاو شي مور له ډېر د پلار امانت او د خپل قاتل ملاو شو د دې ملک نو پروردګار ته چې دا زموږ انصاف دی نو په دنیا کې چې چا سره سکیږي ګنده ټول انصاف دی د انسان سره چې سکیږي دا الله تعالی سره انصاف نو دعا ډېر اوچت شری دعا د الله تعالی طرف دعا ډېر زیات قبليږي ته دعا وکړي خو په آداب برابرۍ نو د امام بخاری مور دعا وکړه چې رب د خپل بچی د روغ غواړم روغ د چې کله ودا شو په خوب کې ورته چا ویل چې پاسه زګي صاحب د میراث ابراهيم عليه السلام یاد کړل ابراهيم عليه السلام خوب کې راغی بل پیغمبر راغی دا چې کله را پاسه د حیران شو چې څنګه روغ شو خو چې کله وخت د هغه کې تور راغلو په خپل ځبان یا سپینواله به راغلو نظر بالکل ټیکو بالکل برابر د دعا اثر داولی ورځینه د دعا اثر شروع شو او داولی ورځینه د ادب اثر چې شروع شو امام بخاری روان شو دا تو کالو په عمر کې هغه د ټول کتابونه قران مجید حفظ او کودا کتابونه دا هر څه ویل د 11 سال په عمر کې غټ شیخ الحدیث ته جوړ شو چې د شیخ الحدیث په پاکستان په ټول دنیا کې نشته ده د 11 سال په عمر کې دا هغه شیخ الحدیث جوړ شو چې او یا زر احادیث ته یاد او یا زر حدیث دا استاد دی دا د امام مجاهد هغه نقل کوي او حاشد زر ابراهیم دا امام بخاری استاد دی هغه نقل کوي هغه امام مجاهد ته وي او مجاهد دا قصه نقل کوي هغه ته وایي چې کتلک سات مخکې راغله ما وتاته د یو سکال یو ماشوم خودلې چې هغه ته او یا زر حدیث یاد دي او یا زر حدیث هغه نه منله او ځل نه منم هغه ورته ویل چې تمنه کنه منه خدای ته پدره چې بل کمال هم بګیده دومره با ادب ده د ادب دومره قابل هم دی دومره با ادب هم دی چې ماته ځل ویلا چې ستاره کتاب چې ډیره غتی خراب شوی دی دا ما راکې ته ته غتی ټیکو نه ما وته چې ټیک ته نو ما ورکو غتی وته ټیکړي سوال چې کله کتاب ما راوړو نو کتاب په دې غاړه باندې لیکلي دي چې دا حدیث صحیح دی دا ضعیف دی دا قابل نقل دی دا قابل نقل نه دی چې دا یو کمزور دی چې دا چل هغه چل زه حیران دریان شم یو ول زکالو ماشوم او دای څنګه کلمات دغه تحقیق وکړو نو هغه چې څه لیکلو هغه ټیکو نو ما د عربی کې ولیکل برابر لیکلي دي ما د لاندې کوم دي دا حدیث ته کمزور هغه د دوه لاندې لیکل چې لم يرضى فتا کوم دي چې حدیث صحیح دی هغه ته لیکل دي چې يرضى عليه فتا په دې باندې ځوان راضي شوی دی دا قابل نقل حدیث دی په دې ځوان راضي نه دی دا قابل نقل حدیث نه دی دومره کمال پاک موجود دی د 11 سال په عمر کې پاک دا کمال قوت حافظه الله ور کړی و خدای یاد ساتي قوت حافظه حدیث یې ډېر آسان کار دی موږ تیریږو چې په یاد ورو دا څنګه چې حدثنا احمد ابن اشکاب او قال حدثنا محمد ابن فضيل ابن زرما عن عمار ابن قعقاع عن ابي زرع عن ابي هريره دا یو ډول ګران کار دی دا ګران کار نه دی مونږ توجه نه کړی
کله چې توجه دی وکړه نو دا یادول شي خپل صفت په کې راځي ځکه نو وړاندې کیسې نه کوم د دې وجه یادول آسان کار دی توجه ته وکړي علما خصوصي توجه وکړي دا به تاسو ته بیان دیږي بعضې خلک د حوالو نه یېرېږي یاره زه څنګه حواله که نشي ورکولی قتل نه کوي که نه کله چې دې قتل کوي دې به حواله کولی شي اوس زموږ بې اختیاره چې کوم د استاد مرض په موږ کې لګېدلی زموږ استاد محترم چې شیخ محمد بن عبدالرحمن مرحوم دغه دا بس دغه چې حواله به ورکوله پار ټکي پار څه باندې ټیک په ټیک نو دغه خبرې مونږ ته هم سره سم منتقل شوي دي نو بس حوالې دا بیماري په مونږ کې لګېدل ده حواله به ورکوو خامخا بغیر دې نه کار نه کوي هغه ذاکر نایک کوي که نه د دې مسلې دلیل دې پیش کړي ما ته پته تاسو په دې نه پوهېږئ لږ زه تاسو ته وایم چې دا خبره لیکلې ده پلانکي قسطلاني لیکلې ده اوس ته قسطلاني څه پېژنې لیکن ته په زړه کې مطمئن شوې نو هغه ذاکر نایک کوي وایي هلکه دې خبرې زه دلیل پیش کوم نو هغه وایي تاسو سره دلیل څه ضرورت دی خو لیکن دلیل چې پیش کړي اعتماد پیدا شي اعتماد او چې کله په هوا خبرې کوي ټولې بې اعتماده بې اعتماده نو خبر هم دار د اعتماد دی یادول کولی شي هر څوک کولی شي هیڅ څوک دا غبي نه دی شاه شاه کشمیری فیض الباری کې نقل کوي مقدمه کې چې د هیچا ذهن کمزوری نه دی ټولو خلکو ذهن تیز دی خو دوی پرېښی دی درب دی جوړ شوی درب وایي چې کله درب دی جوړ شي نو په هغې کې تخم نه کېږي ته به یو څو بوټي وباسې چې کله څو بوټي ته وایي بیا به کې دلته د جوار دانه واچوه په هغې کې به جوار راخېږي لیکن چې درب له پاسه جوار راواچي که نه جوار پې نه راخېږي زموږ ذهنونه درب شوي دي د دې نه دا واښه ایستل غواړي درب ایستل غواړي دا درب دې چې وباسې که نه دا به زرخیزه ځمکه شي بیا چې به دې کې تخم کرې دا به کېږي نو امام بخاري الله حافظ هم ورکړې وه د هغه شاګرد دی د هغه نوم دی ابوبکر رازي الوراق هغه یې تپوس کوي چې استاد محترم تعالی دومره لوی حافظه درکړې دومره حدیث درته یاد دي 6,00,000 سندونه ورته یاد وو 22,000 متون ورته یاد وو 6,00,000 حدیث ته 6,00,000 سندونه ورته یاد وو 22,000 متون ورته یاد وو سند یادول ګران کار دی انما الاعمال بالنیت هر چا ورځي ته ویل شوې انما الاعمال بالنیت هر چا ورځي خو سړي ولا نه ورځي چې د دې حدیث سند سره دا ولا نه ورځي نو امام بخاری ته 6,00,000 سندونه یاد وو او 22,000 متون ته انما الاعمال بالنیات په شان دي د دې تاسو چې کله بخاری ګورئ نو لیکلي بخاری کې دا حدیث 34 مرتبه راغلی 34 مرتبه هر سند دبل سند د جدا 34 سندونه او حدیث وی دا یو وی حدیث دا یو وی او سندونه دومره وی دا ګران کار دی نو ته چې استاد محترم ته الله تعالی دومره لوی حافظه درکړي دا دومره لوی حافظه څنګه ته ملاو شوې ده نو هغه ته به جواب کولی چې ما ته بس الهام شوی دی الله تعالی ما ته الهام کړی دی بس ما ته یادېږي نور ما ته څه پته نه لګي خو لیکن ما ته یادېږي بس خبره بس ما ته یادېږي یو ځل ناست دی د حاشد ابن ابراهیم په درس کې شاګردانو استاد ته شکایت وکړو چې امام بخاري ناست دی 2 ورځې وشوې د سهار نه تر ماښامه پورې د ماښام نه تر سهاره پورې خوب نشته دی او درس روان دی حدیث ویل کېږي بار بار سند ویل کېږي 15,000 حدیث چې کومه دی دا په 24 غنټو کې ویلي دي او امام بخاري یو حدیث هم نه لیکو اسی وخت ضایع کو ناغه او आवाज کو کشر الکو आवाज ورته نو چې کله هغه راغی نو ورته ویل چې تاسو خود وخت ضایع کو خپل وخت ضایع کو په ورځو کې تا 15,000 حدیث مونږ 24 غنټه سبق وایو تا یو ټکی ونه لیکو ناغه دی استاد محترم ما ته ټول یاد دي ټول ته یاد دي 15,000 حدیث دی واوره ټول ته یاد دي چاو تواوره دا شروع ورته وکړه استاد کتاب ته ګوري او هغه ته په یاد وي 15,000 حدیث او ته یاد بیان کړه اځي چې لیکل کړو هغه خپل کتابونه شروع کړه اولل بیا بدل دغه اصلاح کوله کله ځای غلط لیکل به ټیکو ناو چې واقعي ستاسو شنه حافظ الله تعالی چاله راځي تر دې وخت پر زما خلل چې چا تر نه ملو شي وړاندې نشو ویلې قیامت پوری تر دې وخت پورې نه ملو شي دې نه مخکې نه ملو شي دومره تیز حافظه دومره زیات حدیث یاد دي الله دې ماته القا شوی د ماته الهام شوی دی او بیا د حدیث بیماریانو باندې پویدو یو واری امام مسلم ناس ته علماء کرام دلته ناس دوی ته ټکه به کوي
په مقدمه د مسلم کې امام مسلم یو جمله لیکلې ده او تاسو ټول چې کله شرح لیکئ یا کله استاد طالبانو ته وایي نو زر وایي چې امام مسلم په دې کې امام بخاري اعتراض کړی دی، ولیکن علماء تاسو په دې نه یې پوهېږي، ځان به پوهېږي، اعتراض نه دی کړی، خپل علم مرتبه بیان کړې ده چې زما څومره علم دی د امام بخاري څومره علم دی. او د هغې په پښتو کې تاسو ته مثال پیش کوم. د امام بخاري په حدیثو کې د هغه ادب دا دی، شرط دا دی چې هغه د استاد سره یو ځل ملاقات خامخا کوي. لکه تاسو یو سړی د استاد دی د هغې سره یو ځل ملاقات وکړو نو بیا چې کله د هغه خبره د بل نه اورئ نو بیا یې نقل کوئ. امام بخاري داسې وایي. امام مسلم وایي چې که ته ورسره ملاو شوی که نه ملاو شوی خو چې ستا په زمانه کې موجود دی نو هغه په کراچۍ کې دی او ته دلته په دې خال کې یې شل پلن کې یې هغه په کراچۍ کې دی. نو امام مسلم وایي چې خیر د کراچۍ د مولوي صاحب حدیث ته نقل کولی شي چا هغه سیقوي. امام بخاري وایي چې نه دا کراچۍ د مولوي صاحب سره یو ځل ملاوېږي. اوس د چا خبره ټیک ده؟ د امام بخاري. دا د علم فرق دی. د امام بخاري ګرځېدل او علم دومره مضبوط و چې سبق پسې به ځان رسولو او باقي امامانو ځان دومره شو رسولی. دا مرتبه فرق یې بیان کړی دی. او د دې وجې نه امام مسلم هغه چې کله راغی مجلس ته نو د امام بخاري تندی به ښکل کړو، لاس به ښکل کړو او یو ځل یې ورته وویله چې دا خپې دې م راته پرېږدئ دا م ښکل کړم. یا امام المحدثین، ای د محدثینو امامه او ای د احادیثو ډاکټره یا طبیب الحدیث، ای د حدیثو ډاکټره. که ته نه وې د دې وجه مشهوره مقوله ده چې لولا بخاري که بخاري نه وې نو ما جاء ترمذي ولا مسلم، نه به مسلم نه به ترمذي. بخاري راغی بس دوی لیکل شروع کړه. امام بخاري مجلس کې ناست یو ځل یو حدیث که چا بیان کو چې کله بیان کو نو امام بخاري دا حدیث چې کله مجلس برخاست کېږي که نه د دې حدیث بیان کو چې سړی پاسي که نه نو سبحانک اللهم وبحمدک دا دعا کوي. نو یو صحابي یو کس راغی یو امام او هغه دا حدیث بیان کو. کله چا بیان کو امام مسلم ډېر سخت صفت وکړي دا حدیث ډېر مضبوط حدیث دی. بیا ولې یو څو سندونه بیان کړه. امام بخاري غلی ناست دی هغه پټ غوندې ویل حدیث دی ناجوړه دی ولکنه معلول دغه پټه بیماری ده. امام مسلم رنګ زړ شو او ته چې امام په دې کې کومه بیماری ده نو هغه ورته ویل بس حدیث ټیک دی ویل نه بیماری بیان کړل بیماری دا ده چې کوم حدیث تا بیان کو د وهب نه نو وهب چې کومه دا حدیث برای راست دا ابو زبیر نه چرته اورېدل دي. د دوه ورځې کې کوم ماده نسبت کې اسمان پر په کومه ورځ چې دی پیدا شوی په ورځ د استاد مړل نو حدیث دې څنګه اورېدو با سره حیران په دې کې څوک دی په دې کې بل سره دی دا غینم دی وهب هغه چې سره ذکر کې نو سند بس شي متصل شي با سره پیښ شو. اصل کې دا امام بخاري کمالو قوت حافظه الله ور کړی و. د دې کتاب د لیکلو شروع څنګه کړی دا امام بخاري چې کله لاړو حج لا نبی علی پاتې شو. علی دغه استاد اسحاق بن راهوی د اسحاق بن راهوی سره پاتې شو. اسحاق بن راهوی نه یا تاسو شو یا هغه په خپل باندې ویل چې کاش او کسوي او هغه د یو کتاب ولیکل د حدیثو چې پاکي صحیح حدیثي مسند حدیثي بګي دا چا ولیکل. امام بخاری ویل چې ما په ذهن کې وای څوک په دې کې ته ولیکل زرا له چې کله رااله من خوب مې ولیدو. خوب ورډلو کمالی شه د مسلې نه ثابتې خو ګره خوب د انسان د پاره ډېری اوچتي اشاره دي یا بشارت ته یا تخویب ته یا تنبیه ده. دا وی کله د خوب چې تعلق ته شخص سره کله د کلی سره کله د وطن سره کله د دنیا سره نو خوب پاتو شه نه ده. خوب روحي نه درې قسم خوبونه دي. یو چې سره ډوړې ډېر وخوري د شپې خوب ویني نه پالتو خوب دی. یو د یری خوب د شیطان درته په ذهن کې واچي هغه پالتو خوب دی. یو خوب هغه دی چې هغه 46% د نبوت ته چې هغه روحي نه روح کله جنت ته ځي کله جهنم ته ځي کله د مړو سره ملاويږي کله امریکا ته ځي کله برتانی ته کله اولزي دا روح دی. دا اولزي ملاقاتونه کې هغه بیا راشي صبر دماغ کې ورننه وځي بیرته ستا وجود ته راشي هغه ټول تصویر چې کله صبر دماغ کې ورواچي که دماغ دی برابري او شکوک او شبهات کمی جو خوب د تخیلي او که شکوک او شبهات زیاتی جو خوب ته کم یادي. ناوی ما خوب ولیدو چې نبی علیہ السلام روان دی او زه پسې ورپسې یم او رسول الله چې په کوم ځای کې قدم ږدي نو پاک ځای باندې ځه
چې کله قدم هغه اوچت کې پاغه قدم کېدم. او بیا نبی علیہ السلام ناشته او نبی علیہ السلام ما سره ببوزه دي زه ببوزه وهم هغه ته مچان چې کوم نه اوته نه پریدم. ساره چې اسحاق میں راهوي ته خوب بیان کو نو اسحاق میں راهوي چې دا اوته ویل چې دا خو تو په نقش قدم روانه مسند احادیث پر جمع کې. او دویم نمبر تو د پیغمبر د حدیثونه دروغ حدیث لري کې موضوعي دروغ حدیث او موضوعي حدیث دا بدري کې دا مستا کمال بس عقل کمال الله تعالی سکو هغه ورکو حدیث را جمع کړه شپږ لک حدیث را جمع کړه. یو کس ته راوي دي عبدالکریم زید مخارق. عبدالکریم چې کله امام بخاری په دې شپږ لک حدیثو کې داغه سلور زره حدیث د یاد کړیو او هغه حدیث یو لري کړه موضوعي حدیث ټول جدا کړه هغه توبه استلا وغراغه او امام بخاری ته چې زما توبه ده زما دروغ حدیث چرته نه جوړوم نه بیانوم. او هغه ورته ویل چې کوم سلور زره حدیث تا لري کړی دي دا سلور زره حدیث دا ما دروغ جوړ کړیو. نو دا عبدالکریم نه امام بخاری توبه مستلی و خو د امام بخاری طرز داو چې سړی با یو ځل دروغ حدیث ویلو توبه مستلی و دا حدیث په نه نقل کو. حال د مسلم او د بخاری فرق دغه دی چې امام مسلم د عبدالکریم نه روایت نقل کړي لیکن امام بخاری ته نه نقل کړي. ولی ځکه چې هغه یو ځل دروغ حدیث جوړ کړی دی بیا توبه مستلی ده خو لیکن زه دا نه منم نو د دې حدیث ته نقل کړي عبدالکریم هغه سلور زره حدیث موضوعي هغه څه بهر کړی دي. دا امام بخاری کمالو خلک وایي چې امام بخاری دومره حدیث څنګه یاد کړی دي او باقي حدیث څنګه شنو اول خبره ماته استدا وکړه چې متون چې کوم دین دا 22000 دي شپږ لکه سندونه دي. بیا باقی کتاب کې لیکل دي داغه د تاریخ کبیر پاتې جلد کې دي باقی کې د حدیث نقل کړی دي. آداب المفرد چې کوم داغه بل کتاب دی پای کې حدیث نقل کړی دي. بیا تاریخ صغیر داغه بل کتاب دی پای کې نقل کړی دي. شان صحابه باندې بل کتاب دی پای کې نقل کړی دي. جرح او تعدیل بل کتاب دی پای کې نقل کړی دي. د څه نه هغه پریخي دي کم چې موضوعي داغه کټ کړی دي په دې کتاب کې چې کوم راوړی دي تکرار چې دیوه سه مسند حدیث په کې سلور درې دا صحیح روایت ده او دا تکرار سره 9000 دي 9000 حدیث دا په دوه جلد کې یو جلدار یو جلد بل دا غت الله کمال ور کړو لوی حافظ ور کړو الله تعالی دا قدر کړی دی. ارشاد السری علامه قسطلانی نقل کړي او عبد الستار ټونکی رحمت الله علیه په سوانی عمر باندې یو رساله لیکلې ده په امام بخاری هغه نقل کړي د امام بخاری استاد یحیی زید معین رحمت الله علیه. یحیی زید معین هغه ته محی السنه وي دا لقب هغه ته د وفات نه پس ورکړل شوی دی. کله چې هغه وفات کېدلو حالات ګډوډ شو هغه خپل شاګردانو ته ول مرګرو ته چې ما خپل علاقې ته وېسې عراق ته وېسې بصری ته نو هغه چې کله روان شو د مدینې د حدودو نه وتلو مسترګې پټې شوې خوب یې ولیدو. نبی علیہ السلام په خوب کې وایي چې یحیی حیاک الله احییت سنتی چې یحیی الله دې ژوندې کا زما سنت دې ژوندې کو او ته چې مدینه پرې دې بل طرف روانې. نو امام بخاری مستقل باب قائم کړی دی چې یو سړی وایي چې ما په مدینه او مکه کې خط کوي نو دا یو خطر ده چې مال دې وېسې خو کوي پر سوکړي سره دعا وکړم نام کې خلیل احمد سهارنپوري هغه د ابو داود یو شرح لیکلی ده دا غینو له بذل مجهود اگر که بذل مجهود د عون معبود په جواب کې لیکل شوی ده خو لیکن هغه لیکلی ده هغه چې د بعض غونو کې دعاګانې قبليږي. نو یو ځای نقل کړی دا ملتزم ته تاسو وايي ملتزم چې کله کعبه شریفه ته راشي د حجر اسود او د دروازې د چوکاټ چې کنه دې پر میز کې یا کم ځای ته ملتزم وي دغه ځای ته ورسېږي ولاس کې دي او ته کوم دعا حق کې دا قبليږي. ما درې دعاګانې کړې دي او درې وانه چې کوم دې قبول شوی دي نو هغه خپل چې دوه قبول شوی دي یو پته نه لګي خو لکه درې وانه قبول شوی. یو دعا دا کړو چې په دا وخت د مختار حکومت او هغه پروردگار دې ظالم نه اخلاص کړي او هغه استبس لاړو ختم شو قتل شو. دویم نمبر دعا می دا کړی و چې را زما دا بذل مجهود ابو داود دا شرح دا په مدینه کې ته پورا کړ. نو په مدینه کې راغی چې کومه د اختتام شوی دا پوره شوی ده او درېمه دعا دا کړی چې ما په مدینه کې وفات کوم جنت البقیع کې خښ شوم. نو درېمه دعا قبول شوی ده په مدینه کې وفات ته جنت البقیع کې جنت سره خښ شوی ده بل دعاګانې قبلي. یحیی زید معین ته چې کله خوب ولیدو هغه ته واپس لاړ واپس د مسجد نبوي دروازې ته راوړ الته چې کله کې خو د اثرات اوس د مرګ زیو راځي اوس پات کېږي
تلقین څنګه وګ تلقین تاسو پیژنئ کنه مړی په خوا کې سړی کلمه وای بار بار باندې مړی ته باندې چې کلمه وایا کم سړی باندې چې اثرات تمر خارجي داغه په محفل کې با په اوچتم نه وي روغ انتی با په مذهبانی داغه مخه ته یو ځل کلمات دو ځله وای بیا په غلې کېږي بار بار باندې وي اته نه چې هغه ته انکار وکي تاسو سره دی بدی وي بس چې کله غواړي دله د دیو حافظ ابن حجر فتح الباری کې نقل کړي عمدۃ القاری نقل کړي دا خبر په کتاب جنایز کې چې کله تا خبر وکړو دا ضروری نه ده چې ته دی واوري د دې مړی کلمه دي ته واوري ځکه تاسو ضرورت نشته الله دی واوري نو کېدې چې داغه زبان ډېر نه چلیږي او هغه زبان پټ پټ چلیږي او پټه کلمه به ځکه پوره ده چې ځل تا ویلا په دغه ټیم کې چې کله سړی مسلمانې نه به کلمه وي شاګردان ایران چې جو سوګو یو خيار شاګرد بل ته اشاره وکړي زره حدیث وایم او سند به غلط وایم نو بس حدیث شروع کو حدثنا فلان فلان د معاذ بن جبل حدیث ته نو سند غلط کو سړی غلط کا اکم چې حدیث کې استادان شاګردانو کنه ګډوډ نو چې کله درا ګډوډ کو د معاذ بن جبل تر رسیدل نو هغه ورته ویل چې غلط دی وایو یعنی عالم سره هغه د مرګ پورې غټي کی د دې ویني کوم عالم الله دې موږ کې چې په اخرونو کې خراب نشي بیا رب خان دي او خبردار چې کوم سره د قران او سنت صحیح خبره خله په زبان په قابو کې وي کنه هغه مولا نه لونه کیږي او موږ ورې درجه چا خله په قابو کې نه کدي مولا نه په اخر کې لونه شوی ګډي وډي زموږ شیخانو زموږ شیخ سید الله وخی دومره سخت تکلیف وته 105 ټمپریچر کې واغه سبق وایي 105 ټمپریچر کې کینسر یو بلډ کینسر یو او یو ځل ما د الله سوس په دې 2003 کې جزراله ما د الله سونیونه د الله سي دي سو سمور ما په ستاسو دومره تبرته سبق لرس اخندله ما ته پته نه لګي د مرګ جون نو کله 15 منټه سبق وایو دغه وخی کنه مطالبه کوله مال په فزیک کې څه فرق راغلی بالکل فرق نه راغلی خدا خبر استړی کېږي منو ډېر وضاحت راته کول غواړي ډېر وضاحت راته ګراني استړی کېږم نور چې کومه دې زما په حافظه کې زره برابر فرق نه راغلی نو هغه امام په حافظه کې فرق نه راغلی شاګرد ته چې نه غلطه دی ویلا حدیث دې سند ده سند بیان کو بیا ویل چې رسول الله پر من کان اخر کلامه لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه وجب الجنه نو چې دخلت رسیدو نو بس ګټه او چته کړه او کلمه ول دنیا نه رخصت شو یعنی هغه یحیی بن معین رحم الله په خپل نقل کړي عبد الستار نقل کړي په خپل سوانح عمر کې چې هغه چې ما خوب ولیدو په خوب کې راته نبی عليه السلام یا دې باندې حکم وشو یا نبی عليه السلام راته وي چې پاسا یحیی وای ما ورته ویل چې ښا وای پاسه دم وای تا ته پته نشته چې څوک روان دي استقبال ته وځه وای ما ورته چې څوک روان دي وای چې محمد را روان دي محمد ابن اسماعیل البخاری استاد دی او شاګرد دی وای چې زه یې شوم چې پاسه دم حیران شوم چې خوب د پیغمبر په خوب کې چې وای نه نو که په هغه کې تاسو کمې ورته پتا کې به کمې د پیغمبر خبره خو دروغ نه شیطان خو په شکل نه شراتله مې را پاسه دم را روان شوم جمعه نه بار تر وته دم وای چې کله بار تر چې ګوري امام بخاری راغی و ما ورته ویل چې ته کله راغلی چې وسرالم ته څنګه راوتی وای ما خو ولیدو نبی علیہ السلام راته وایي چې محمد را روان دي استقبال ته وځه نو ستاسو استقبال ته استقبال ته ولې راوته څه چلو دغه حدیث خدمت کو د پیغمبر د حدیث خدمت کولو نظر الله عمران سمع منا شيئا هغه سره الله ته تاسو ساتي چې پیغمبر فرمایي زمان سواوري یاد کی حفظها ووعاها فاداها كما سمعها یاد کی او به ورسې څنګه چې یاد کړی دغه عزت او قدر دا او الله ولا قدر کتاب پرشو تاسو په درس کتاب چې کله استاد او شاګرد په من کې مکالمه وشو علامه عراقی سے نقل کې احیاء العلوم کې یو علامه غزالی دی یو احیاء العلوم دی عراقی سے دی علامه عراقی احیاء العلوم کې نقل کوي علامه عراقی وایي چې دا حدیث دا اول سره شروع کړ دی حدیث اولنې کتاب دا اولنې حدیث دی کتاب انما الاعمال بالنیات دا عمر فاروق حدیث ته دی حدیث ته شروع کړ او دې کلمتان حبیبتان تر ورسېدل صرف سلور حدیث مسند دا خبرم یاد ساتي چې بدی کوم مسندات هغه بالکل ټیک دي پدې کې چې کومه باقی دا امام بخاری خبرې دي یا شواهد دي توابع دي
معلقات دي، نو پاک سم معمولی پراوی چې کمزوري وي، خو لیکن پاک دي سراوی نشته چې متهم بالکذب دروغجن راوی پکې نشته، یعنی قابل نقل خبرې دي. نور مستندات کې اعتراض نشته، که څوک دا اعتراض کوي پلان کې معلقات کې دي، په شواهد او توابع کې دي، په مستندات کې نشته، حدثنا فلان فلان دي کې نشته. استاد او شاګرد په میز کې سلور حدیثو کی خبر رااله، یو طرف ته یحیی علی احمد رحمت الله علیه ناسی، بل طرف ته یواز امام بخاری دی شاګرد دی. سلور حدیث باندې اعتراض کو هغه بیان کړی نه دي، سلور حدیث کم دي. و چې کله اعتراض وکړو نو امام بخاری پاسه درو درې وانه استادانه پړکړه، درې وانه استادانه چې پړکړه نو دا کتاب ته دي چې بعضی خلک وایي کنه چې دا چا ویلي دي، دا دی پلار ویلي دي، چا ویلي دي، دا چا ویلي چې صحیح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاری. دا په زرګاو خلک په مسجد نبوي کې ناشتي، درې استادان چې کله پړشو نو هغه را پاسېدل او اعلان وکړ چې صحیح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاری، د کتاب الله نه پس صحیح کتاب د بخاری ده. بیا امام بخاری په طرف کې کتابونه او روان شو، او چې کله روان شو نو په هر ځای استقبال کیږي، بغداد ته ورسېدلو. نو زموږ یو ډاکټر صاحب کتابونه لیکي، نو مې نشو ویل. ډاکټر صاحب وایي چې دا خبره د بغداد کیسه غلطه ده، تا ته چا ویلي غلطه ده، یو 6 لاکھ حدیث سړی ته یادي کړ څنګه غلطه ده، تا زیات پوهېږي که ملا علی قاري زیات پوهېږي، هغه په مرقات کې نقل کوي په مقدمه کې چې 6 لاکھ حدیث والا خبره د بغداد کیسه نقل کړې ده. شان ورشاه کشمیری خپويږي، تبیر خپويږي، مبارک پوری صاحب چې کومه په سوانی عمرې کې کومه په تراجم البخاری کې څنګه لیکي نه خپويږي، ته خپويږي. چې بغداد ته کله راورسېدل نو پاګه د روپو د اشرفو باران وشو، او ال دي لسو کسانو سن حدیث یاد کړی دي او ګډوډ کړی دي. امام بخاری امتحان لري او امام بخاری ته هغه بیان کړو ټول ټیکړه، نو ال دي خلق په بغداد کې چغه کړه چې اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاری. دا غږ روان دی او دا بخارا ته ورسېدلو. په بخارا کې به خلکو تقریبا 3 پرسخه 9 میله 1.5 کیلومتره په فاصله باندې خې طرف او ګس طرف ته په لارا خلک استقبال ته ولاړ دي، بادشاهان، وزیران، علما، مالداران. او امام بخاری د اشرفو جګړه باران وو. دا امام بخاری زندگی او دې ځکه تر ورسېدلو. بس په دې عمر کې بخاری 10 شروع شو، بیا چې مې خلکو د یادول شروع شو، 90,000 کسانو ته بخاری یاد کړ، 90,000 کسان د بخاری یاد کړ. د 90,000 نه پس هغه امام بخاری نور جلاوطنیم شوی د اخري جلاوطنی چې عمر د امام بخاری 2 شپې تکاله او 12 ورځې یا 14 ورځې، په یو روایت کې 12 ورځې کم 2 شپې تکاله. دومره عمر دی. سن چې نو 2256 هجری ده او رمضان دی. سازش شروع شو چې لکه دا نوم نه تاسو په دره هیڅ څوک نه برداشت کوي. قسم د پلار چې کوم دی نو زوی نه برداشت کوي، زوی چې کله دنه کمال اخلي، کله دی بادشاہي اخلي، کله دی کمال اخلي، مرګره وس برداشت کی، بل څوک به برداشت کی، څوک د چا قدر نشي. دا کم خلک پیدا سي فضل په پاکي پروا به نه ساتي. لکه زمو شیخ سید الله وکړه ویلا نه د چا علم ته کړي او نه د چا عمل ته کړي او نه د چا مال ته کړي. بس دې دا عالم دې غټ عالم دې یبا ارسه چي زور کوټه خو لیکن نور برداشت ډېر ګراني. څوک نشي برداشت کولای، چا مال نشي برداشت کولای، چا عزت نشي برداشت کولای، چا نوم نشي برداشت کولای، چا علم نشي برداشت کولای. دا امام بخاری چا نشو برداشت کولای. دا زماني مطابق ابو حفص کبیر چې کومه ده نو غټ امام دی، خو لیکن هغه مخالفت ډېر شروع. د وخت بادشاہ چې خالد نوم دی. خالد ته ویلا چې د بدعتي ولکه څنګه چې محمود رشید بدعتيانو چې کومه ده هغه پلاس کې غستلو او امام احمد ابن حنبل مخالفت شروع کو د خلق القرآن په مسله کې. د قشان دي خالد دی واغستلو د امام بخاری په مخالفت کې. ورته ویل چې امام بخاری د کلی نه وشاړه، د بخارا نه. او د څنګه وشاړم زاغله لاس ورلې شم نو هغه ورته څنګه لاس نشو ورلې. بادشاہ اول خلک په ډلې د ما دې درسوي وای چلو سره وکا بانا وته جوړه کوي سبانا بانی چلے ورته خودلو دعوت قبل وکړه. اوس د رمضان د روز جماعتي دعوت ورکو، دعوت قبول شو راغی. امام بخاری خراس کاک مند بعد بادشاہ ورته وای چې امام محترم زما دا شوق ته
چې ته زما زامنو ته د بخاري ووایه دا ورته یاده کړه، نو زما دا شوق دی ته دربار ته راځه او زما بچو د بخاري وایه. دا درباري کتاب نه دی چې دی په دربارونو پسې ګرځي. جماعت ته بچی را لېږه، هېڅ آسان کار دی. وایي ښه جماعت ته به درځي. وایي چې جماعت ته ځې ځان له سبق وایه. او ورته ویل چې ځان له سبقونه چاته نه یم. حال دا دی ځان له سبق ویلو کې څه ګناه نه وه، خو په دې وخت کې د علم توهین و. امام بخاري پیو او ورته ځان له سبقونه چاته نه یم. ویل بیا یې مخکې کېنه ویل که مخکې راغلی مخکې به کېني او که وروسته راغی وروسته به کېني. دې څه امکان نشته. ورته وایي چې یاره بیا زما ستا جوړ نه راځي. زه صفا خبره کوه. د امام بخاري بچي نه دا خبره یاد ساتئ. صاحب د مرعات علامه مبارک پوري د مرعات کې نقل کوي د امام بخاري چې کله ترجمه باندې بحث کوي هلته نقل کوي د امام بخاري بچي نه نه لوڼه وې او نه زامنو د امام بخاري. نو تاسو په خپله پته د چا بچي نه وي که نه، نو هغه سړی کنجوسي عام طور باندې. لیکن امام بخاري کنجوس نه. امام بخاري پاکي کنجوسي نه وه، بېشماره مال ورسره و. ټول مال تقسیم کو، دومره غټ مال ورسره و. 5000 دینار دا به د میاشتې آمدن راته. 5000 دینار تاسو ضرب نشئ کولی. زه به تاسو ته په نمونه پیش کړم. 100 درهم چې دی د دې نه 2.5 دیناره جوړېږي. 100 درهم د دې نه 2.5 دیناره جوړېږي او د 100 درهم نه 25 تولې سپین زر جوړېږي. 25 تولې نو د 100 درهم نه 25000 روپۍ پاکستاني په کم حساب سره واخله. دا جوړې شوې. دا د 2.5 دینارو قیمت دی. کو د 5000 کې ولا ضرب ورکړه 5000 دینار کې 100 شی دی جوړېږي. دومره لوی آمدن به هغه ته راتلو. چا یې تپوس وکړو چې ځان نه خورې نه څکې نه اغوندې، عجیبه غوندې خبره ده، خپې لخپې ګرځې او دومره روپۍ آمدن دې راځي. نه ورته ځان دپاره نه کومه، دا د دې کونډو دپاره، یتیمانانو دپاره، تورسرو دپاره د چا په در کې ونه درېږي، بې عزته نه شي. د دې وجې اروپو سره څه کار نه و که نه. علامه شبیر احمد عثماني د بخاري شرح لیکلې فضل الباري هغه نقل کوي او یو بله شرح ده د بخاري امداد الباري، هندوستاني عالم لیکلې ده. دې دواړو شروع په حواله د فتح الباري باندې والله اعلم. فتح الباري ډېر فتح الباري یعنې 14 فتح الباري لیکلی شوي دي. 14 مشهوره فتح الباري د ابن حجر ده او دویم نمبر د ابن رجب حنبلي ده. نور بېشماره فتح الباریان دي، پته نه لګي کوم فتح الباري د ابن حجر کې خو نشته دی. هغه نقل کوي چې امام بخاري یو ځل روان دی په سفر باندې، د مال سره مینې ته ګوري. په سفر باندې روان دی او دی په کشتۍ کې ناست دی، یو سړی وله راغی خبرې اترې ورسره کوي. پېژني خو نه چې دا امام څنګه دی، څوک دی. دې سړي ته پته ولګېده د امام بخاري سره 1000 روپۍ ورسره دي، درهم یا دینار په خلطه کې. سار وختي چې کله شپه تېره شوه، سار وختي سړي چغې کړې زما نه بېګا چا 1000 دینار پټ کړي دي. امام بخاري دې کس ته وکتل چې دا بېګا زما خواله راغلی و، زما نه د روپو معلومات وکړه، دا ما یې 1000 دینار د چا سره دي، روپۍ راواخېستې سمندر ته واچولې. کله چې هغه راغی جان پړتال شروع، سامانونه خلک ګوري. امام بخاري چې راغی او تا سره بېګا 1000 دینار راوی، وی ظالم ویل تا ما ته بېګا ویلې، ما به تا نه درکړې، ما خو راغېستې وې د دې لپاره ځان بیا خو نه خورم، تا خو زما ټوله زندګي تباه کوله، دا روپۍ زما وې. خو که زما په دې سامان کې مندلې شوې وې نو ما باندې به تهمت لګېدلی وی، زما ټول حدیث په غرق شوی، ټول خدمت تې راله تباه کوه، ټول محنت تې راله تباه کوه. ته ما پېژنې؟ ته څوک یې؟ ته په نوم وایه، زه محمد زوی اسماعیل البخاري. ته امام بخاري؟ وایي چا وایي روپۍ دې څه کړې؟ سمندر ته مې واچولې. د چا؟ د حدیثو په خاطر باندې، د دین په خاطر باندې روپۍ څه کړې؟ د روپو سره دا مینه وه. اصفهان ته رسېدلی د علامه قسطلاني نقل کوي ارشاد الساري کې، نظر یې ختم شو. چې نظر یې ختم شو، د عیسائی با طبیب دی، نو قاروره ورته وایي چې شیشې په ذریعه باندې د بیماري معلوموي. نو هغه قاروره وکتله، امام بخاري نه دی کتلی. نو چې کله هغه وکتله نو ویل چې دا خو پادري دی، او هغه پادري دی چې کوم پادري خوراک نه کوي، خوراک هغه پادري دی. نو دوی ورته دا خو امام بخاري دی. نو هغه ورته ویل چې امام بخاري دی، ویل چې خواله ورغی. هغه ورته چې امام ته روټۍ نه خوري، هغه ورته چې خوراک کوم نو دا خدمت په څنګه کومه، دا حدیث په څنګه راجمع کومه، هیڅ آسان کار نه دی، دا ډېر ګران کار دی. نو ورته د ورځې کم سي کم د سرکې سره 2 نوڼې خو خامخا کوه، وایي دا به ګورو. اوس مې علاج وکړه،
چې نظر مې خشي نو ګوري ختمي چې کوم دی نو دا ولا مېده کو سره ولا واچو خشو نظر به تراغه د خوراک سکاک سره د جامو لباس سره د رزق سره د مال او دولت سره خو دغه کارو خو مالدار خو کنجوس نو او دا خبره مې ساتي ګوره نیک سره وګوره سخی پیغمبرانو کې کنجوس پیغمبر نشته په صحابو کې کنجوس او صحابي نشته په تابعین کنجوس تابعی نشته سخی سره نیک سره به سخی وي او کله سخی نه په خپل ځان دی ویری ګوره دی باندې نیک نه دی باندې نیک نه ځکه دی سخی نه دی نور سخاوت ایمان سره تړلې شوی خبره ده د سخیانی امام بخاری سخیو آخر امام بخاری خپل مال تقسیم کو او راوتلو مختصر کوم خبره بخربانی چې کومه نه سره سول یو نوکر یا غلام یا شاګرد ور سره ده کله کله انسان چې کومه نه دنیا نه د زمانه نه ستړی شي پیخ کار نه کوي په دې اخیری عمر کې کنه د امور پلان په کورونو کې جناتي مولوی صاحب د امور پلان کې ثواب لګنه د امور پلان چې کنه ضعیف شي کنه دا په کور کې غریب دي چې نازي لکه چې د خیراتی نه اوس کور نزي چرتا په دا شان دي انداز پکټ کې نازي یې کنه په دې انداز باندې نازي چې د اوس پاسي اوس رسختيږي او هغه پس به کې وای چې اوس پاسه اوس رسختيږي ما پلان به لګي د بچو د پاره به کور کولاوي بچي به راشي کور به بیرته تنګي دیوالونو به کې کوي ها پلار ور کولاوي یار دازګي او سره اخلم چې کولاو شي دا بچي به پراخ ناسي داخلم داخله خو چې بل ورځ ګوره ناغه سکه ابره تنګي دا یاد ساتي ګوره دو خبري یو د استاد قدر یو د مور پلار قدر دا چې څوک نه کوي دی په دنیا کې ذلیلای او دی په آخرت کې ذلیلای نو دا د مور پلار او د استاد په دعا او په ادب باندې عبد الله بن عباس رضی الله مبارک راضي چې د دنیا کې کمال تر رسیدل دي ترجمان قرآن ته جوړ شوی په ادب باندې او په خدمت باندې یو ادب کړی د رسول الله یو خدمت کړی دی ادب دا کړی شپې منځور سره کې هغه خواته ورې جوخته دي شاته دي او بیا ورته ویل چې تر ځوی دې ځان سره له ودروم او ته شاته دي اول یو عام انسان د طاقت شته د پیغمبر سره جوخته درېږي نبی علیہ السلام ته دعا وکا پاو وکي یا الله اللهم علمه التاویل یا الله په قران یې پیدا بل نبی علیہ السلام راوتلو بپرتی دی دا چاره وړي عبد الله کم عبد الله و استاد د ترزوی عبد الله ابن عباس رسول الله ته بیا دعا وکړه یا الله په دین پوهه الله معلم الفقه د دې وجنه خدمت ادب یو شو او د عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن جوړ شو مونږ ورډه بیا ادبی ده د استاد قدر نکو تاسو د استاد قدر وکړئ دا د صفاتونو څو ځانه نشه سید د مور پلار صفات یو د استاد صفات کوم خلکو چې بیا ادبی کړي دا غرق شوی دي یو زمونږ شیخ صاحب ترجمه کوله تفسیر یو سړی پاک ذکر نه او سیده ساده شډل بډل سړی دی ضعیف کمزور او چې کله نه وتلو نو شیخ صاحب یو د پاسې دو او ورغه پس پخای کې ونی او رايوړو درس پرې خدا به در چاته پرې خودلو یو ځل پس لیا پر راغله بار ناسو او سیګریټ اسکلا او بار ناسه شیخ صاحب بخاری ویلا یو ځل چټ راغې ورجی گورنر صاحب راغله دی او بار راسته او در کی دی نی و زما درس 15 منټه پاتې ها درس ختم کوم دی خو سم وزګار دی تر څو چاته نه پرې خو استاد ته پرې خودلو یو د مرغه پخای کراونه کین اولې او روزه ته تقریبا 15 ورځې پاتې وي دوره تفسیر او په دوره تفسیر کې چټي چرته کیږي چای پیوس کو بیا سره پاسې دو خپل سره ته موږ نه پرې خودلو غاړه وته ودرو کرای کلندر لور کړه او چې دا په آرام د میګور کې کوس کې چراغ درس ختم شو ما ته دا سوګو ودا زما استاد محترم ما ته څه سبب ویل دي یو ورکوټ دي سره دستوري مبتدی ورته وي او ما دینه دستوري مبتدی ویل دي ورکوټ دي سالا اینه او د دیوا ور قران ته پیسه وای تب ورته وي کله وسکه او د محلي او د کلی دا شاګردان چې ګدا ډیر بیا دی ډیر سخت بیا دی کوم رسول د بار راغلی هغه ادب کې ډېر ادب کې احترام کوي کله لور چې ادب احترام کوي لیکن کلی والا تاسو کلی والا نه یادو مټول یادو ما عام کلو کې چې وګورئ نو د استاد او د امام او د اتی سب څو قدر نه کوي د عالم قدر نه کوي سبق وته یو څه په خبرې کوي سبق کوي پته نه لګي مخ په خپل استاد څخه خبرې نه کوي وسمره تیار شي نو ځان په در کوي وایي د مدرسې استادان نه یادو زما د سکول استادان دي قسم دې نوم په نوم یادو چې کوم او پات شوی دي غلام باری استادی رحمت باری استادی مقدر سید استادی الله دې جنت فردوس کې دا قشان دي خپل استادان سره یادو چې کوم د دین او د اسلام او د مدرسې استادان استاد په قدر کې ادب په کې الله سره سړی جوړيږي
او کدی ونه کو کنه بیا به دسی امام بخاری د استادانو قدر کولو عزت یې کولو. لکه په دې کې امام بخاری بس راووتلو او چې کله راووتلو التی تنگ شو کنه دنیا نه. شاګرد ته ویل خرتنګ ورته ویل بخارا ته رسو دا خبر وړه دی خرتنګ د دریا امو په غاړه باندې ورکوټه کلو په دې شړه لار کې کېناستو په دې خاورو کې کېناستو هغه انسان چې خلکو په اشرفه ورولې نه دا حل دی د دنیا نه چې زین دسی به مسلمانان دسی مسلمان به د دنیا د خلکو نه دردمن زی زړه به پاکي په توحید باندې قلب سلیم بدی لیکن د دنیا د خلکو نه دردمن زی د دنیا نه پریشان زی ته چې کله پریشان د دنیا نه لاړ شي الله به ناراضي شي نو د دنیا نه پریشان روان شو او چې کله راوړل شي د کینا سره نو سب دومره ویلا تاسو ته پته امام بخاری دعا سبب مختلف دنیا به نه مختلف او چا دې خیریم نه کوله. د دنیا مبارک نقل کې دوه خبرې خپل نقل کې ارشاد الساری قسطلانی کی مقدمه کې نقل کې نه ماتم صفه باندې پاول جیل کې چې یو ځل می دنیا غوښتلې ټیک په ټیک زر الله را کمال چې پروردگار نور د نه غوالم دنیا ځکه چې مانوي کې دا چې تاسو خدمت کوم دې نه بدل په دنیا کې ملويږي او زما ډوړې موړې ته ضرورت نشته جامو لباس او کور ته ضرورت نشته. یو به دا خبره کوله چې کله ما په قران کې وکتل دا یو خبره مې وکتله چې الغیبه حرام دا جمله از دکې عام طور باندې علما دې نقل کوي چې امام بخاری وایي چې کله ما واوریدله چې الغیبه اشد من الزنا او په دې حدیث باندې سخت کلام دی دا حدیث ته نشته دا ثابت ته کنه دی د دې وجه ډېر پښپیتو باندې ثابتېږي او انتهایی کمزور دی بعض خلکو د موضوعي حدیث ویل نو په دې وجه حدیث نه دی ویلي دي څه ویلي دي چې مول سمعتو ان الغیبه حرام کله چې ما دا په قران کې واوریدله چې غیبت حرام دی لا یغتب بعضکم نو دا و چې مغتبتو ما بیا غیبت نه کړي او چې د الله سره ملاو شم زما په عمل نامه کې به غیبت نه نو ته چې هغه ته ورکوټي ګناه ده نه دا ډېره غټه ګناه ده لدینا دا منبر استاد کې داتې نه خلاصيږي دا محراب استاد کې نه خلاصيږي دا چې رستو به حاجی سره اقامت کې داتې نه خلاصيږي دې غیبت کوي ها دې یو مرض جوړ شوی دی نه غیبت نه کړي نو خیره نه کولې خو چې بدغه ذکر راغی نو سوې پروردگار ستا دنیا را باندې تنگ شو ستا دنیا را باندې تنگ شو چرته لاړ شو یو د مت اشاره وشو یا څه ګوته او چته کړه او کلمه ویلا او دې او پات شو یو خیره وکړي یا الله خالد ذلیل او رسوا کې یعنی خالد ذلیل او رسوا کې بر سپینه کې ما د بخارانه شړی او چرته لاړ شو بس خیره وکړي دلته هغه پات شو حواجی خالد چې کومه نه لیونه شو خلکو په خرواني سوکو مخه ولا تور کو ذلیل او رسوا بالکل په دوه نه تیر شوی خیره راځي قبول شوی او امام بخاری الله سمره قدر ورکو خخیر کو پاغزه باندې دومره خلک راغی پتن لګي آل دې چې خښ شو تاسو ته پته راغله قبر نه خوشبي خدله هغه ډاکټر سي بیا په خپل کتاب کې لیکي چې هغه دا خبره غلطه ده د قبر خاور نه خوشبي چته کیږي وستا خبر غلطه ده دا واقع ټول دنیا نقل کړي دا 4 کله نمبر 1 جبرائیل غالب بن جبرائیل هغه نقل کړي عبد الستار ټونکی په سوانح عمرې کې دا هغه نقل کړي ارشاد الساری نقل کړي امام ابن حجر نقل کړي چې د امام بخاری د قبر نه د مشک خوشبي خدله او دا غیبه بارکی بیا ګلستان کې سادی بابا پاشارو کې کومه نه پیش کړی دي چې ګری خوشبو در حمام روزه رسید از دست و محبوبه بدستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بویه دلاویزه تو مستم با گفت من گیره ناچیز بودم ولیکن مدتی باگل نشستم جمال هم نشین در من اثر کر وگرنا من هما خاکم کې هستم یو ځل یو سړی ته خاور ملاو شو ورته ویل دومره خوشبودار دی زما زړه ګډوډ کو هغه د ګل په خوا کې وخت شوی دی ذکر به کې اثر شوی دی کنه نو بیا هغه شان دي خاور نو خوشبي کیږي زه هغه نه مونږ پېښ کوم چې د بل چا قبر نه خطرې دی چاو دا جزئی صفت ده بل صحابي دی امام بدرالدین یعنی عمدة القاری یولسم جلد زما په کتاب کې یولسم جلد 665 صفحه جلد نمبر 11 مناقب انصار منقب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کړي چې طبقات الکبرى کې ابن سعد په حواله باندې صحابي فرمایي د سعد بن معاذ د قبر نه خاور راوغستل او چې کور تلاړم چې ما وخت لا مشکو
خاور سوا خوشبوئی ته مشکو خطله ولې دې خطله دا ځکه چې امام بخاری د حدیث خدمت کولو او پیغمبر فرمایي چې نظر الله الله دې تر تازه کی هغه سړی چې هغه ما د خدمت کې د حدیث واوري او یادې کی اول ته ورسي نه الله ول پدې کې دا قدر ورکو دا امام بخاری زندگی وا 256 هجری کې وفات ته لہذا حدیث مختصر وما دلته د ټول خبره د پخوانه خلکو انکار کو د ټول نو وس چې کومه انکار نشته لري اقوال ته لیکيږي اپال ته لیکيږي اعمال ته لیکيږي صاحب الاعمال ته لیکيږي قیامت کې وا درې قسمه تور کېږي نو خبره وکړي نمبر 1 اعمال ته لیکيږي حدیث ابو ذر غفاری رضی الله عنه دی ابو داود ترمذی نقل کړی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې په طول کې د ټولنا او چت درون طول د اخلاق وي اخلاق اوسنی اخلاق دا به لیکيږي صاحب الاعمال به لیکيږي عبد الله بن مسعود نے فرمائی ترمذی ابو داود حدیث ته نبی علیہ السلام د خپل توک د خپل وړي وي ورته تا د پتر عبد الله استاد خپل دا په طول کې د احد د غر نه زیاتې درنی حدیث ابو هريره رضی الله عنه ابو داود ترمذی کې نبی علیہ السلام فرمایي یو لوی کافر براوستل شي د قیامت پر ورځ باندې او هغه په تل کې خلل شي نو دا هغه د ماشي د وزر برابر بني او به د آیات کریمه اولستلو چې ولا نقیم لهم یوم القیامت وزن بیا و صحیفه ته لیکيږي حدیث ته رقیه ورته وي بتاقی ورته وي حدیث ته عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه چې راي بتاقبا یو سړی براوسی یو کم سل پایلونه به د ګناهونو دی وو چې غرق شوم پروردگار وته استاد ما سره یو امانت ته کم امانت ته زما سره استایو چټي را سره ده پاګه چټي بلی کو لا اله الا الله محمد رسول الله دې د حدیث بتاقه وي او پروردگار یو کم سل پایلونه د نظر په انتها باندې وګددي دا یو بتاقه دا یو چټي بسو کی چا چټي سره کی دي نو بس هغه پایلونه بس پک شو دا چټي پیدل نشي دا وتل لیکيږي میزان یو تل د راجح قولم دار یو تل د حدیث ته سلمانی پارسی رضی الله عنه تفسیر کشاف نقل کړه په خپل تفسیر کې او دغه علامه قاضی ثنا الله فانی پتی نقل کړه ده تفسیر مظهری کې چې د دې دوه چاوړي دي او دا تل ده او بل داوود علیہ السلام قصه حدیث نقل کړه سلمانی فارسی رضی الله عنه د ابو ذر غفاری رضی الله عنه چې داوود علیہ السلام فرمایي چې ماته دا تل وخیا نو پروردگار ته چې دا برداشت نه کې او جو وخیا کله جو دو خو د پروردگار دا وسنګ ډکیږي وای دا وزړه کما سبحان الله یملان او سبحان الله والحمد لله یملان ما بین السماء والارض دا یو سبحان الله دلته کوم خو چې د اخلاص سره وي یو الحمدلله د اخلاص سره د طلب سشي دا وډکش بیا نقل کې ابو القاسم اللکایی د حذیفه د یمان نه نبی علیہ السلام فرمای چې د دې تلون کې مسوکی جبرئیل امین لہذا طلب یا صغره تعظیم دا یا دا چې ډېر اعمالو په تل کې غوتل صدا دا یو دا د حدیث کې امام بخاری دا په اخر کې راوړل دي لپاره پاور سر کې نیت راوړل انما الاعمال بالنیات په اخر کې تول راوړل امام بخاری فرمایي چې نیت داول نه ولا تر اخره پورې ساټیک وي نو بیا وسائل کی وزن وی د چا د اعمالو قدر بدی د دې پوری تمړ کې کنه حتا یاتی کل یقین د مرګ پوری به مسلمانی د مرګ پوری بستا اخلاص وی نو ټول به دې دا مضبوطی سپک کلماتی آسان کلماتی عزت زیات ته قدر زیات ته وزن زیات ته حیثیت زیات ته هغه دا وړي کلماتی بل امام بخاری طریقه دا چې هغه خپل کتاب شروع کړی دا د اقرا نه کړی دا اقرا بسم ربک الذی خلق بدلوه راوړی دا پنځه آیتونه په مکه کې نازل دي شروع په مکه کې کړل بیا آخري سورۃ نازل له سورۃ نصر نازل له اذا جاء نصر الله والفتح او دا کتاب په سورۃ نصر ختم کړی دی زګر سورۃ نصر ترجمه ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم لہذا دا امام بخاری دا کلمات وای آسان کلمات دي خواږه کلمات دي پروردگار ته محبوب کلمات دي قدر زیات وزن زیات د دې وجنه امام بخاری خپل کتاب په دې باندې ختم کو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بل دا چې تاسو مجلس پر خاص کوي کنه سبحانك اللهم بوای حاکم سبحان دې په دې وجه دې کې اشاره وکړه چې زموږ د دنیا نه کوچ کوم او ته میزان سره برابر کړی دی اوس په زمو او نبی علیہ السلام چې کله دا سورته نازل شو دا غي پس رسول الله بیا تسبیحات ویلا او حکم ته ملاو چې تیاری کوا الله الرفیق الاعلى اوس پر دنیا نه سکے کوچ پکې ومان بلغ